روما هغه خو نصرانیانو نو مسلمان له خپل کتاب غیرت ورزي څوک د مسلمان د کتاب بیزتی کوي مسلمان له خپل کتاب غیرت ورزي نو هغه د روم بادشاہ حکم وکړ دغه د زونواز بادشاہ د وجلو چې دا بادشاہ وجنې تاسو داغه د وجلو د پاره دو کسان هغه ولېګل مشران یو ته ابراهوی او بل ته اربات وی یو نوم ابراهاو د بل نوم ارباتو نو چې کله دی رالل نو او دې سره فوجمو دی هغه زونواز بادشاہ هغه څخه هغه مړ کو زونواز بادشاہ د یمن بادشاہ مړ کو چې کله هغه مړ کو نو بادشاہ ته لاړ یمن کومل پاتې شو نو دلته د ابراها او د اربات دا دوه مشرانو د فوج نو دې خپل منځ کې اختلاف راغی ابراهاوی دا بادشاہ قسم لاړ دا یمن زمانه او اربات وینه زمانه دوه خپل منځ کې اختلاف راغی تر دې پر چې خبره جګړه لاړه دوه جګړه شروع کا دا ابراهام قسم نومو دا اربات چو هغه ډېر تکړه په دوه زور اورو په ابراهام باندې نو ابراهام کمزورې کا تر دې پورې چې د ابراهام غلامو عدودا دا غنمو هغه عدودا هغه د ګډ بچیو هغه چې نو چراغې او د خپل هغه مالک ډله یو کړه د ابراهام او د اربات مړکو نو بس سلطنت د یمن پاتې چاته شو ابراهام د پاتې شو ابراهام خوشاله شو او اعلان یو کو چې د یمن بادشاہ زېما ال نجاشي بادشاہ ته پته ولګیدا چې ما خو ابراهام او اربات لګلیو د بادشاہ د وجود د یمن د بادشاہ د وجود د پاره غي مړک او تر دې چې ابراهام بیا خپل ملګری مړ کار بات او بادشاہ یې د ملک یمن د پاره دلته د پس خبر راولې کو د ابراهام پسې د روم بادشاہ چې زبستا سر هغه چې دنو یعنی ستا سر هغه په دې ځمکه باندې زه راکاږم او وجنم باندې پرېدم بغیر د مرګ د بل لار نشته نو ډیر روانو ابراهام پته ورته ولګی دا چې زما خو بل لار نشته وښنی به نو د ډایرکټ د خپل سر نه وخت له غوندې کټ کړل او یمن د زمکه نه لګه خاور راوغستا او هغه د روم بادشاہ قیصر روم ته ولېګلا چې بادشاہ د خاورې د پاسه مو ګرځو زما د وختو د پاسه ته وګرځا معنا څه زستا تابعدار ملک یمن هغه ستا ملک چلے ور سره کوم مطلب د عمل کوم ستاد هر سستا زم ستا امام نو بادشاہ د یمن د قیصر روم د روم بادشاہ چو هغه د پته ولګیدا ناغور هغه رسول هو کړه هغه ته ویزا ته د یمن والی شو د یمن مشر تشویا ابراهیم د یمن مشر کو چې کله د یمن مشر شو د اوسګوري په لار باندې خلک روان دي او هر یو چغي وفي وسوي وی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک او لګیا دیو تلبیه وی تپوس کې د خلک چرته روان دي دا بیت الله ته روان دي حج لپاره روان دي دې چې دا دیش کراغه ادوی خان تمره خسته علاقه یمن پریدو بیت الله ته زی آل ته چې درو طوافونه کوي د بیت الله نه لګیا شو دلته یو کور جوړ کړه دلته یو کور جوړو ما بیا به خلک بیت الله ته نه دلته بنازي نو چې کور جوړ کو خلق له دعوت ورکو داغي طرف ته نو سو قریشو اغي راغلو په سفر باندې په یمن ته راغي خبر شو چې د بیت الله په مقابله کې د کور جوړ شوی دی راغي د شپې داسې وکړه چې اولی په کور کې او د سماعت یو کو به داغي د رستو چې راغی ته ور ورته کړ د یمن بعد ابراهام په غوسه کې راغی چې خاطا زما د کور بیزتی وکړه نو اراده وکړه د بیت الله د اوروانولو
چې بیت الله روانو ما ځان سره شپېته زره لښکر هغه ځان سره روان کو 60,000 لښکر ځان سره روان کو او هاتیان تقریبا 14 هاتیان هغه ځان سره روان کړل او سوایل خبر ولیکو دا هغه دا قیصر روم پسې د روم بادشاہ پسې چیرې هغه سره یو هاتیو محمود داغنمو و یا محمود بن هاتی ما تراولېګا دا هغه هاتیو د بارک علماء ذکر کوي دومره د طاقت والا او دومره د زور والا هاتیو چې هغه به دا کونډه یو آبادی ته هغه به څنګه واجول هغه آبادی به د ویر نه نړول دومره طاقت ول الله ورکړو نو هغه مرته راولېګا او دلته نه دا ابراه روانې دو چې کله روانې دو نو پدې کې د یو وزیر هغه اچانک راغی ابو یکسوم دا نو مولا دا نجاشی بادشاہ وزیر تر دې پوری چې دا ابو یکسوم دا کو نصرانیو د صاحب د انجیل وا انجیل د دې کتابو او بیا سوچونه کو هغه چې دا د خپل کتاب چې مطلب انجیل په ځان ته چې مسلمان وې ما زده بیت الله دروانه ورو د پاره د سرسد پاره د بس روان شه پدی بلاب را روانو نو دغه ابراهام مقابله لا چې دنو زونفر راوته زونفر دا د یمن د بادشاہ ورو زونواس دا بادشاہ ورو په دغه مشبهته سره فوجو هغه زونفر په لار کې مړ کو مقابله کوله تر دې چې مړ کو بیا را روانو